ورثه جمال نسبت کو محمود کا لکه تو حمید تو زیدن بعلمه ما سنا دې زید ول په علم دا علم یو وصف ته حسن ده ما منسوب د محمود ته تای نسبت وکړه دا نسبت چې شي محمود ته د جمال دې ته محمود بي وای ا محمود علی هغه هم دې وصف حسن ته وای خو چې دا 22 علی الحمدی پتا باندې 22 مثال علم ته نسبت وکړه زید ته تا زید ته جمال نسبت وکړه چې علم ده دا خو نسبت ته وکړه محمود بي شو ابا اسم ته باندې علم وو دا محمود علی اسلام محمود علی یعنی البائس علی الحمد دا علی 22 پر ده 22 په حمد 22 په حمد باندې هم دا وصف حسن نو تعامل کې سوال ته اشاره ده و تأمل کې سوال ته اشاره ده سوال دا ده چې دا خو نه ده صحیح دا فرق ځکه محمود بیا محمود علی خو یو شی دی خو چې تی نسبت وکړي چې دا مرتبه دی حکایت ده بیا چې تا نسبت وکړي جمال بیا محمود بي ده چې تا باندې 22 تا بیا دا محمود علی ده نه دا خو اتحاد ذاتی فرق اعتباری ده بیا څنګه دا دریم کول داسې وایي چې محمود بي خو عام ده او محمود علی خاص ده اختیاری پوری دا فرق غلط شو ځکه دا خو پس فرق وي چې دوه کې فرق وي دوه کې خاصه اعتباری فرق ده چې اعتباری فرق ده نو بیا دا خبره کول چې محمود بي عام ده اختیاری که غیر اختیاری او محمود علی خاص ته اختیاری سره دا غلط ده دا سوال شو تأمل کې دینه ما جوابونو ته اشاره وکړي یو جواب بدا سے وکړي چله کدا خو ټیک تا محمود بي وصف حسن ده چې تای نسبت وکړه محمود علی وصف حسن ده چې هغه تمنه 22 به یو شرط به وته اختیاري بل ته عامل دا ټیک نه راځي خو څه فرق پکې کو هغه دا ده چې محمود بي ځاخنه په مرتبه د حکایت کې او محمود علی اخنه په مرتبه د مخکیانو کې نو دې کې فرق ته د حکایت مخکیانو ځکه محمود بي خدای چې تی وای خلی باندې یا زین کی وای چې حمید تو زیدن به علمه علم لوجه ما د سنا وګړه دا محمود بي مرتبه د حکایت کې ده چې تی وای چې تی وای خو حکایت تکنه یا زین کی وای دا حکایت ته زین کی حکایت ته خلی کی حکایت ته ا محمود علی دغه وصف حسن ده خو چې په مرتبه د مخکیانو کې واخلي 22 علی الحمد 22 پتا باندې مخکیانو مرتبه ده نو بس یو حکایت څخه بل مخکیانو شو نو دا فرق ټیک شو دغه حکایت مخکیانو کې خو اتحاد نه کړي فرق کی حکایت خو مرتبه د ذل کی ذل معنا سورای دا سورای ځکه ته خلی کې وای زین کې وای اما مخکیانو خو اصل مرتبه کې یو اصل مرتبه کې دا هغه وصف چې اصل کې پروت ده محمود سره دا د اصل مرتبه کې ده ادا بل خو محمود بي خو حکایت مرتبه کې ده چې ته زین کې وای یا خلی باندې وای نو دې کې فرق شي حکایت مخکیانو نه یو ته زه اختیاري وای چې محمود علی ده ابل تام وای اختیاری که غیر اختیاری دا ټیک شو دا فرق لکه دوه کې فرق تکنی کاته مخکیانو دا جواب پرونه وکړه دا یو دوم جواب دا ده چې نن دوه کې اتحاد ذاتی فرق اعتباری نه ده دوه کې فرق ده هغه دا ده چې محمود بي خو وصف حسن ته وایي چې تی اسناد وکړي یعنی نسبت وکړي زین کې دای حکایت ده خلی کې دای حکایت ده نو محمود بي وصف حسن ده چې تی نسبت وکړي ام محمود علی
دیته وای چې مدخول د کلمت علای چې علا په داخل لکه وای ته وای حمید تو زیدن علا علمه چې علا په داخل کې بیا محمود علی ده محمود علی معنا دخل علی علا چې علا په داخل او دو کې په دې تقدیر باندې نسبت مخصوص مطلق ده څنګه مخصوص مطلق ده هر محمود علی محمود بی ده ځکه محمود علی خو علا په داخل یې خو وصف حسن خو علا په داخل لکه حمید تو زیدن علا علمه نو د علم هدا وصف حسن کنه خو علا په داخل اما محمود بی عام ده وصف حسن ته وای بس کالا په داخلي کني نو محمود علی اخص مطلق ده هغه وصف حسن ده چې علا په داخله کړی ام محمود بی خو وصف حسن ده چې نسبت یو کې کالا په داخلي بیا محمود بی دا وصف حسن ده کالا نه په داخل بیا وصف حسن ده ته وای حمید تو زیدن علی علمی علا په داخل ده محمود علی ده دا علم چې ده دا وصف حسن ده کنه ان نسبت ده محمود ته نو محمود بی هم ده چې محمود علی ده علا په داخل ده محمود بی ده اکره محمود بی وی علا ونی په داخل لکه ته حمید تو زیدن بی علمه بی په داخله ما سنا د زید ول په علم دا علم هو وصف ده حسن ده نسبت محمود ته محمود بی شه محمود علی نه ده ځکه محمود علی باندې خو اعلی داخلي اده باندې خو اعلی نه ده داخل نو دوی کې نسبت مخصوص مطلق چې مخصوص مطلق نسبت سره نو دا ټیک ته چې محمود بی ته عام وای محمود علی ته خاص وای محمود علی ته وای چې دا به اختیاري وي او محمود بی ته عام وای دا چې بل خبر نه ده دا خو پاسه وای چې دوی کې اتحاد وای اتحاد نشته پکې ځکه خو مخصوص مطلق نسبت ده محمود بی وصف حسن ته وای چې نسبت محمود ته او محمود علی دې ته وای چې علا په داخلي او چې علا په داخلي بیا وصف حسن ده کړ حمید تو زیدن علا علمه نو علا په داخل محمود علی ده وصف حسن ده نسبت محمود ته ده نو محمود علی محمود بی شو چې علا په داخله شو او محمود بی خدا وصف حسن خدا چې محمود علی محمود بی شو او محمود بی بیا محمود علی بنی وصف حسن به نسبت په محمود تکه فعلا بنی په داخل کړ مثلا بی په داخله دا څه وای چې حمید تو زیدن بی علمه نو دوی کې نسبت ته مخصوص مطلق شه نو دا ټیک شو چې زه محمود علی ته اختیاري وایم محمود بی عام وایم یا تعامل کې بل جواب ته اشاره ده هغه دا چې دوی کې مخصوص من وجه نسبت ده څنګه مخصوص من وجه نسبت ده دا سه چې محمود بی چاته وای وصف حسن ته وای چې ول نسبت محمود ته کې دا وصف حسن ده هم محمود علی چاته وای باعث الحمد چې باعث پتا باندې ده حمد نو محمود به وصف حسن شو چې نسبت محمود ته شوی محمود به حمد به په دې ثنا ویل د نسبت ته ورته کړه محمود علی باعث الحمد چې پتا باعثي او سموسس من وجده مدد اجتماعي ده چې تا ته زید پیسې درکړي روپۍ نو دا سخی ده تا ته پیسې درکړي اوس اته سنا ته د سنا وای په سخاوت باندې سنا وای نو دا سخاوت محمود بیم ده نسبت ته ورته وکړه ا محمود علی دا باعثم ده یعنی باعثم پتا ہے د سخاوتی ا نسبتم د سخاوت وکي دواړه سره یو ځای شو باعثم سخاوتی ځکه سخاوت خو خامخا باعثي دا خلک چې تعریفونه کوي چې پلانکای سره سخیله خاتمه توایدا دا خو سخاوت له وجه کې کړه نو باعثم سخاوتی ا نسبتم د سخاوت وکي نو دا مدد اجتماع ده دا محمود بیم دا محمود علی ده ا محمود بی به محمود علی بنی ا محمود علی به محمود بی بنی دوه ماده دی افتراق څنګه محمود بی به چې ته به نسبت ته وصف حسن وکي
خواب پتا باعث نه لکه ته حمید تو زیدن بی علمه ما زید ثنا په علم ویل نو نسبت خو ته د علم ورته وکړ وصف حسن خدا د علم محمود بی خدا ده خدا محمود علی نه ده ځکه باعث پتا دا نه ای دې علم نه تر باندې باعث بلکې باعث تا باندې بل شای مثال قرابت تر باندې باعثي یا دی استادی دې وجه پتا باندې باعثي یا بلی وکی صحیح هغه پتا باندې باعثي سخاوتی مثلا آپ پتا باندې باعثي نتا نسبت هو کده علم نو محمود بی دغه شو چې حمید تو زیدن بی علمی محمود بی دا ځکه محمود بی بنا وصف حسن چې نسبت محمود ته شوی نو علم شه ا محمود علی ځوانه باعث بل شای یا قرابتی یا استاد والی مثلا یا نور تعلقی وغیرہ یا سخاوتی دا وصف حسن محمود بی دا محمود علی نه ده السخاوتی یا بل یو تعلق هغه محمود علی دا محمود بی نه ده نو مدد افتراق شد دوا مدد اجتماع ده چې دا سخی وي اته ته پیسې لري نو ته نسبت هم د سخاوت وکړه باعث هم سخاوتي دواړه سره یو ځای دا مدد اجتماع مدد افتراق څه ده چې ته نسبت ته یو وصف وکې لکه علم باعث پتا باندې بل کیسه پیسې تر باندې باعثي یا نور تعلق پتا باندې باعثي نو نسبت علم وکړو محمود بی دغه شو باعث پتا باندې بل تعلق یا پیسې وي یا بل دا دوه ماده دي افتراق محمود بی رااله محمود علی نه و محمود علی رااله محمود بی نه ده ځکه مونږ فرق پکې کړی ده چې محمود بی ته مو عام ویل دي او محمود علی ته مو خاص ویل دي چې دا اختیاري ده دا دریم کول اوس ورپسې دا څه ویلو الذي هدانا سواء الطريق دا موصول ما وسیله ده دا علت حمد ده علت حمد څه ده جمال دا جمال ده الذي هدانا سواء الطريق رب پر حمد ده دا موصول ما وسیله هغه ذات طرف هدانا سواء الطريق چې مونږ یې رسولي سواء الطريق صحیح لار ته مونږ ورسولو مقصد ایمان ته ورسېدو دا الذي هدانا سواء الطريق دا جمال ده دا جمال دی محمود ده دا الذي هدانا سواء الطريق نو دا علت حمد ده ځکه جمال خو علت په حمد کې هو ثنا بالجميل ثنا بوای لسان باندې بوای جمال به په محمود کې دا درې علت دي ان دا درې ارکان دي اما نعمت مقابله کې ویا کني رکن نه ده ارکان دا درې چې ثنا دا لسان باندې دا جمال باندې ده د محمود باقي نعمت وی یا نوی امر زائد ده نو دا الذي هدانا دا جمال شو چې الحمدلله الذي هدانا سواء الطريق چې رب هادي ده مونږ پاره دا د رب جمال ده ادا کم جمال ده صفت فعلی ده صفات تصویری دي سلم کې چې بعضی صفات ذاتی وي هم موصوف سره تعلقي بس ایو صفت فعلی چې مضاف الیه ته اضافت شوی لکه سخاوت او سخاوت خو صفت فعلی ده څنګه فاعل ته نسبت ده حالت متعلق ته نسبت ده پیسو ته دو نسبت واړي فاعل ته نسبت دي او متعلق ته نسبت چې پیسې دي نو سخاوت صفت فعلی ده دلته الذي هدانا سواء الطريق دا صفت فعلی ده هادي درب ربم غواړي هدایت چا کړه ده د سواء الطريق د متعلق ته دو طرف ته اضافت ده هادي ته نسبت ده الذي هدانا رب هادي ده اچھا سره تعلق ته هدایت مضاف الیه چوکتا سواء الطريق برابر لار نو الذي هدانا دا جمال شو یوا ادا رکن د حمد ده دوا احمد کې درې ارکان دي
ثنا باللسان بالجمیل، جبه باندې ثنا جمال باندې نعمت ویا کړي دا امر زائد ده. نو الذي هدانا جمال ده، دا رب کې جمال ده چې موږ ته رب هدایت کړی ده کنه د ثواب طریق، موږ رسول یو ثواب طریق ده، او دا د رب صفت فعلی ده. رب ته نسبت ته هادي ده، رب الله ته نسبت ته دواړو ته نسبت ته دا صفت فعلی، صفت اضافي ورته وایي. اباظ صفات ذاتی خالی موصوف سره تعلقي، لکه حیات دا د رب صفت ته، دا صفت ذاتی ده. انور تفصیلات ته سلم کې اوس ته وایي کیل الهدایت والدلالة على ما يوصل الى المطلوب، وکیل بری دلالة الموصلة الى المطلوب. مونږ ویلو چې دا هدایت دوه معنی بیانې، چونکه دې کې اختلافات دي دی وجه معنی بیانې. بل دا هدا مشتق ده کنه، او وضاحت مشتق مبني ده په وضاحت مبدئ چې مصدر ده. نو هغه مصدر مبدئ چې د هدایت هغه تحقیق کوي، نو به هدا نه تحقیق وشي. نو هدایت تشریح کوي چې دا اصل د هدا نه ده، مبدأ ده. او دې کې دوه قوله نقل کوي. اوس لغت کې هدایت راهنمودن ته وایي، لار ښکارول. اصطلاح کې یو قول دی اشاعره ده، بل قول دی معتزله ده. دا قول اول دی اشاعره ده، قول ثانی دی معتزله ده. اچو کې عکس بیانې چې نه قول اول دی معتزله ده، قول ثانی دی اشاعره ده. خدا سي ده چې هدایت اوله معنی څه ده؟ الدلاله على ما يوصل الى المطلوب. مونږ ویلو پرون الدلاله على ما يوصل الى المطلوب. هدایت چې دا د هادي صفت ده. دلالت خو د هادي صفت ده، دا به دلالت کوي. او متعلق ته دلالت پچی واسطه د مطلوبي، متعلق ته دلالت په مطلوب نه، واسطه د مطلوب وي. هغه واسطه به تا مطلوب ته رسي. ځکه دا معنی کوي چې دلالت علامه یوصل المطلوب، دلالت علامه په لارې باندې، په وسیله باندې چې وسیله ته مطلب ته رسي. خو به شرط سلوک کته و چلاوله اته لاړې کو. نو وردا دې په نستاریف ته دلالت هدایت شي. چې هدایت دلالت ته چې د هادي صفت ده، او متعلق ته دلالت مطلوب نه ده، واسطه د مطلوب ده چې لار ده. شرط ور سره ده چې شرط سلوک ده. نو هدایت دته وای چې هادي دلالت راهنمایو کی علامه په لارې او وسیله یوصل الى المطلوب، چې دا وسیله ته به مطلب ته رسي، مقصد ته رسي. خو به شرط سلوک، شرط سلوک والے ځکه دلته مو واسطه پکې معتبر کړه چې لار ده. نو لار خو ظاهره خبر ده چې لار پس مهدی رسي، چې سلوک خو یو کې چې لار خوشي پکنه، چې په لار نشي نو دا مطلب ته نه رسي. دا را معنا شو د اهل سنت. الهدایت الدلالة على ما يوصل المطلوب، هدایت راهنمایي ده، دلالت علامه په لارې یوصلو، دا د لارې صفت ده چې د لار ته مطلب ته رسي. لار خو ته مطلب ته پس رسي چې سلوک وکړي، لار به شرط سلوک. وکیله بل دلالة الموصلة الى المطلوب. معتزله وایي چې د دلالت ته چې دا د دال صفت ده احادی، خو متعلق ته دلالت عین مطلب ده، واسطه حذف ده. اگر کنه نفس الامر کې به واسطه وي، ادا سلوک په وی پکې دا څه نه کېږي چې واسطه نه لار، دا څه نه کېږي سلوک نه شرط پي آئی. خو متعلق ته دلالت چې ده عین مطلوب ده. ولې منځ کې واسطه لار شته ده، سلوک شرطم شته ده پکې، خدا کله عدم دي. ولې کله عدم دي؟ لوجه د قوت الدلالت نه. قوت الدلالت، دلالت کی قوتي دال هادي چې تا ته دلالت کوي، راهنمایي ته کوي، ډېر قوي دلالت دي. څنګه قوي دلالت دي؟ بیان هم ته کې الله سره دی نسی،
او وریدي مطلب باندې کې نه چې دا مطلب دا ته دی بازار ته روان دی. اوس ګوره دلته بل لار پکې رااله، په لارې باندې بیا یې کړ سلوک پکې رااله چې ته په لارې باندې ځې، خو دا دواړه حذف کړل له وجې د قوت دلالت نه. دلالت ډېر قوي دلالت ته که نه هادي غمګین ده، مضبوط دلالت یې تا ته وکړ په داسې طور چې ته لاس نه ونیولې او دا تر سره و چې عین مقصد ته ورسول، نو دا مضبوط دلالت شو. نو چې مضبوط دلالت شو ځکه ایصال الی المطلوب دا دلالت بذات صفت وګرځاو چې دلالت بذات متصف تا په ایصال الی المطلوب سره. متعلق ته دلالت خپل مطلوب وګرځاو لوجه د قوت الدلالت نه واسطه او شرط دای حذف کړ. اگر کشته دی فی الواقع واقع کې خوشته دی دا معتزله ویله یا دا اوله معنا معتزله ویله دو معالی سنت ویله. اوس وای ورجح الاول ونسب الثاني الى الباز. اوس مولا جلال وای دفع دیوام کې چې لکه دا دو معنی دی بیان کې ا دواړه دی په کیل سره بیان کې. اوس موږ ته دا پته نه ولګېده چې کوم یو حق تا کوم یو ضعیف تا. نه دا جواب کې دا وایي چې هر یو کې وجه د ترجیح شته او وجه د ضعف شته. ځکه ما دواړه په کیل ذکر کړ. کیل خو ضعف ته اشاره ده، جهالت ته اشاره ده. دواړو کې قوت هم شته دی من وجه او ضعف شته دی دواړو کې، ځکه یو بل باندې راجح نه دي. ځکه ما په کیل سره ذکر کړ. یو وجه دا ده، بل وجه دا ده چې دواړه مې ذکر کړ په کیل سره. چې وروسته علامه صاحب چې ده صاحب تهذیب هغه محاکمه کوي. محاکمه دې ته وایي چې دواړه حق اعلی تقدیرین، یو حق یا بل حق اعلی تقدیرین، یا یو حق بل باطل یا بل حق بل باطل یا دواړه باطل او دواړه هم حق اعلی تقدیرین. ا مقصد د محاکم هم دغه چې دواړه حق اعلی تقدیرین، یو اعلی تقدیرین حق یا بل اعلی تقدیرین حق، دواړه حق دي چې دواړه کو نه. ځکه ما یو ته په بل ترجیح نه کړول، کیله مې ویلا. دا دو معنی بیانې. اوله معنا دوما، اوله علی سنت ته نسبت ته، دوما معتزله وته یا عکس ته. افتفتا شارع مولا جلال اوس دا څه کوي چې رجح الاول دا بیان کې شارع چې د دوړ په کل ذکر کړ، یو ته ترجیح په بل نه کړو. وجه دا ده چې دوړ مورد دي اعتراضات دي، ځکه دوړ په کل ذکر کړ، په هر یو اعتراض وارد ده. یا دوړ په کل ذکر کړ چې هر یو حق کې ده انشاءالله تقدیرین دوا. یا ځکه دوړ په کل ذکر کړ چې ورې صدا محاکمه کوي. ا محاکمه کې دوړ حق کوي. محاکمه دې ته وایي مذاهب هم چې محاکمه ده چې په یو اعتبار یو حق او په بل اعتبار بل حق، دوړ حق په یو اعتبار یو باطل بل حق، بل اعتبار باندې بل حق اول باطل، په یو اعتبار یو حق اول دوم باطل، په بل اعتبار دوم حق اول باطل، په یو اعتبار دواړه باطل، په یو اعتبار دواړه حق. خو مقصود د محاکم دواړه حق والای. نو چونکه دواړه حق ځکه دواړه په کیله سره ذکر اوس چې دواړه په کیله ذکر کړ نو موږ ویلا چې دواړه په کیله ولې ذکر کړ؟ اول مدا ویلا ځکه هر یو مورد د اعتراض ده. یو دواړه په کیله ولې ذکر کړ؟ هر یو پر دلیل شته دی، وجه شته، یو بل باندې ترجیح نشته. یو پر وجه شته، بل پر وجه شته، ایو بل باندې ترجیح نشته، ا دواړو باندې اعتراض ده. ځکه دواړه برابر ذکر کړ. یا چونکه ورسته محاکمه کوي ځکه دواړه په کیله سره ذکر کړ. اوس وایي رجح الاول، چونکه اولی ذکر کړو اجمالا مخکې، نو دلیل هم د اول مخکې وایي. یا دا وجه
چې د مولا جلال په خیال کې اولنۍ د اهل سنت مسلک ته ځکه دې دلیل مخکې وای نو یا دا وجه چې اجمال کې اول مخکې و دوم وروسته و تفصیل کې هم دا څه کار کوي چې اول دلایل مخکې وای ا دې دوم دلایل وروسته وای یا دیو جنا چې ولنه کول د اهل سنت ته مولا جلال خو سنی سره ده دیو جنا اول بیان مخکې کوي ترجیح دی اول مخکې بیانې دا څه وای رجح الاول اول ته ترجیح ورکړل شوې ده چې هدایت عبارت ته دلالت راهنمایي نه په لارې چې لار ته مطلب تر سي به شرط سلوک دلیل ترجیح ده چې لکه ولا معنا راجح ده ولې ځکه دا معنا لغوي ده کومه چې معنا لغوي وي ا معنا حقيقي وي نو ولا معنا حقيقي ده اوله معنا حقيقي ده نو دومه معنا مجازي ده او حقیقت اولای مجاز نه دیو معنا ولا اولاد دومنه دا رجح الاول دا بیان ده چې ولنه مذهب راجح ده چیرات الطریق ده دا د مخ کې بیانې ځکه اجمال کې مخکو تفسیر کې مخکې وای یا دا د اهل سنت مسلک ته ځکه دا مخکې وای اوله ترجیح څه ده چې اوله معنا ایرات الطریق دا معنا لغوي ده هر معنا لغوي چې ا معنا حقيقي وي کوم حقیقت لغوي ورته وای اوله معنا چې ایرات الطریق ده دا معنا لغوي هر معنا لغوي معنا حقيقي نو اوله معنا حقيقي نو اوله معنا حقيقي دومه معنا مجازي حقیقت اولای مجاز نه نو اوله معنا دومنه اولاده دا ترجیح و ورجح الاول اول ته ترجیح ورکړی شوی ده ونسب ثاني الى البعض دوم مذهب چې دا هغه نسبت شو ده الى البعض بعض معتزله وتا دا ګوره په نسب ذکر کوي مجهول صيغه کړه ونسب ضعف ته اشاره کوي بیا الى البعض ویلا دا باش ټکا کوم ضعف ته اشاره ده یعنی دوم ضعیف ده چې درته موصله ده اوس اعتراض ده چې دوم ولې ضعیف ده وی ونو کې ځانې به قولی تعالی وما سمود فاضینهم وجدا چې په دې اعتراض ده حاصل ده چې تاسو وايي معتزله و چې ذات باندې درته موصله یعنی هغه دلالت چې د ته بذات رسې مطلب ده او متعلق ته دلالت ا مطلبي منځ کې لارې ماره سلوک ملوک دای پکې خو کله دم درجه کې وجدا چې دا دلالت مضبوط دلالتي کله کا خوري تاسو را هدیو کې ډېر خوري او مهنت تاسو وکي نو دلالت مضبوط دلالتي نو دې وجنا متعلق ته دلالت دا مطلوبي واستلار شرطونه دي سلوک دا کله دم دی باندې اعتراض کوي چې تاسو وايي معتزله و چې د درته موصله وایي چې دلالت تخپل ورسې مطلب ته من چې لارې ماره شرط سلوک ولوک دا کله دم درجه کې دا نه ده صحیح ولې نه ده صحیح ځکه واما سمود فاضینهم حاصل ده هدایت پر درته موصله ای بیا به هدینا پاما سمود فاضینهم کې دې معنا درته هدایت په درته موصله ای وتالي باطل فالمقدم سلوک دلیل ملازمه خو یو هدایت تکنه تاسو وايي چې هدایت باندې درته موصله ده نو دا هدایت خو پاما سمود فاضینا کې ذکر ده دا به دې معنا درته موصله حاصل دي دلیل ده اعتراض چې تاسو وايي معتزله چې هدایت باندې درته موصله چې متعلق ته دلالت مطلب پخپلای چې دلالت تعلق مطلوب سره لار مارکل ادمي کدا معنا صحیح هدایت دا معنی بیا هدایت پاما سمود فاضینهم کې به هم دغه معنی وتالي باطل فالمقدم اسم دلیل ملازمه خدای هدایت هغه هدایت تاسو هدایت باندې درته موصله ده به بدلته معنا هم درته موصله ای اتالي ولې باطل ځکه به د اما سمود فاضینهم دا معنی چې اما سمود فاوصلناهم الى الحق هر چې سمودیان دي موږ دوه ورسول حق ته ایصال معنی ده کنه ایرات معنی نه ده اما سمود فاضینهم سمودیان موږ ورسول مطلب ده وطالبات دا خو باطله خبره
ځکه سمودیانو ایمان نه ده ثابت بیا څنګه ورسېده حق ته دو نبی صالح علیه السلام سمودیانو نه د ایمان ثابت په خپل نبی صالح علیه السلام نو دا معنی غلطه شوه چې اما سمود فادینهم سمودیان اوصلناهم دو مونږ ورسول حق ته چې حق ته ورسېد بیا خو به ایمان ثابت وي حالانکه د سمودیانو ایمان په خپل نبی نه ده ثابت دا اعتراض او سوال ده دلته چې لکه شرط عذیب خدا سے وایي اعتراض چې کوي په دې دوام کول دا څه وایي ونو کې ځسانی بقولی تعالی واما سمود فادنهم فاستحبوا الامال الهدى دا ور سره وایي اته خدا نه ور سره ویل تا خو اعتراض وکړ په دوام کول په معتزله چې لکه معتزله تاسو وایو هدایت باندې چې دا ایصال للمطلوب مطلب ته بذات رسول کدا معنی وی بیا د هدایت معنا په سمود فادنهم کې هم دغه معنی ځکه یو هدایت ته وطالبات ملازمه خو ظاهر ده خو یو هدایت ته هدایت تاسو درته مسله ته وای او دلته به معنی ایصالی تعالی ولې باطل به دا معنی اما سمود فادنهم ای اوصلناهم الى الحق دمو حق ته ورسول او دا خو باطل ده ولې حق ته خدای نه ایمان راوړل ده وإن سمود لم يؤمنوا بنبيهم صالح عليه السلام اقول سره ایمان نه ثابت بس دلیل تام او شرط عظیم خدا سے وای چې اما سمود فاتنهم فاستحبوا الامال الهدى دا څنګه کیسه ده جواب دا ده چې او شرط عظیم استدلال دا څه ده هغه باندې مولا جلال رد وکړ اے شرط عظیم استدلال دا څه ده چې ادا څه وای چې لکه هدایت باندې درته مسله نه ده ولې بیا خو با هدایت معنا په اما سمود فادنهم کې هم معنا درته مسله یعنی اوصلنا به بدا معنی اما سمود فادنهم سمودیان مونږ ورسول مقصد ته فاستحبوا الامال الهدى نو دو خو خکړه زلالت په هدایت نو طریقه دی استدلال الله چې دا خو نه ده صحیح چې توه سمود رب داسو فرمایل چې اما سمود فاتنهم سمودیان اوصلناهم الى الحق نامو حق ته ورسول فادینا فاستحبوا الامال الهدى به خو خکړه د زلالت په گمراهی به خو نه خوخه کی زلالت په گمراهی چې ورسېد بیا څنګه خو خکړه گمراهی په هدایت به ورسېدلې دي چې ورسېد مقصد ته به څنګه د خوخړه هغه می په هدایت خوخ نه قوت ذکر چې دلی دی حق ته بیا به چې حق ته ورسېد بیا خوخه نشته به ایمان قبول کړی دا بیا څنګه رب فرمای فاستحبوا الامال الهدى دو مختار کړه همي په هدایت ادم زلال ادم هدایت خوخ زلالت خوخ په هدایت دا خو نه لګي او صلی الله سره شرط عجیب وای چې دا صلی الله سره خو نه لګي ځکه سمودیان هدیلهم موږ دا ورسول حق ته به شک ته یو ځل ورسی به څنګه رب فرمای چې فاستحبوا الامال الهدى به دو ادم اصول خوخ علی الهدى په اصول ادم اصول څنګه خوخ چې ورسېد به ورسېدلی دي به اصول راغله ده به خو ادم اصول نه خوخ کړه په اصول ادم دې خو به نه خوخ کړه په هدایت چې ورسېد رسیدانه بعد خو بیا غلط مرتبه دي هدایت نشته لہذا دا معنا او سن سره نه لګي شرط عجیب وای لہذا هدینا معنا اراده الطريق ده دا معنی ده هم سمود فادیناهم فاریناهم الطريق سمودیان دته موږ لارو خودل لار اراده الطريق معنی ده فاستحبوا الامال الهدى بیا لار خو موته خودل خو بیا دو په لار الله نه ډبه لار اونه چلاوله فاستحبوا الامال الهدى بیا ځکه مختار ک ادم هدایت په هدایت خو ټیک شو ځکه موږ سمودیان ته لار خودلې و اریناهم الطريق الى الحق موږ دوی ته لار خودلې و حق والا اوس لار خو مو خودله خو بیا خدا ضروري نه چې دوی ایمان ثابتي دا خو پس ثابتي کې دوی په لارې لاړ شي خو به دون لاړ کنه فاستحبوا الامال الهدى دو مختار ک
عدم وجدان الطریقین الله وجدان طریقین نو وجدان خوښ کړ لارې نه مندول خوښ کړ خو مندولو باندې فهدیناهم دا څه معنی ده اوس اعتراض جوړ شو اوس مولا جلال ولګی ا طریقه دی استدلال ادا کړه چې نه فاستقام علماء الهدى استدلال کې نه درا وستول پکار ځکه دا چې کېدای شي چې سمودیان دی ایصال شوی مطلب تا او سلناهم حق ته رسیدلی فاستقام علماء الهدى بیا دی مختار کړي ادم هدایت په هدایت په طریقې دی ارتداد سره مرتد شوی دی کنه دا مرتد خلک چې نو خو ایصال راغلی ایمان ته خو رسیدلی خو بیا هم دوی ارتداد وکي خپل ایمان نه واپس نو دا استدلال نه لټي مولا جلال وای چې اما سمود فادینو سمودیان ته مون ورسول مقصد تا فاستحب العمل الهدى به مختار کا دم هدایت پیدا ٹھیک ټک نه مختار کا دم هدایت پیدا ځکه دوی گمراه شوی کنه رسیدلی وو خو بیا گمراه شو نو دا استدلال نه ټکیږي طریقه دی استدلال صرف دا ده چې اما سمود فادینو بس چرته تاسو وايي معتزله چې هدایت باندې درته موصله ده مقصد ته رسول دي به خو بدلته اما سمود فادینه هم دا معنی چې دوی مو مقصد ته ورسول وتالي باطل ولی لأن سمود لم يؤمنوا بنبي صالح عليه السلام سمودیان له سره ایمان نه ثابت یا څنګه اوصل نو څنګه موږ دوه حق ته ورسول یا د استدلال طریقه دا ده افاستحبوا العمل الهدى دا نه ده پکې داخل ځکه باندې اعتراض واردېږي چې دا کله چې رسیدلی دی حق ته افاستحبوا العمل الهدى بیا دی واپس وی کنه ځکه مولا جلال هغه جز نه راوړای چې کوم شرط تعذيب راوړای ځکه باندې اعتراض واردېږي چې هدایت دې شوی همي مقصد ته دې رسیدلی بیا دی فاستحبوا العمل الهدى او طریقه دی استدلال خدا وا چې لکه سمودیان حق ته ورسېد به څنګه مختار کا آدم هدایت پیدا چې وزل رسیدلی طریقه خدا سره دی استدلال او دا طریقه غلطه ده ځکه موږ وای رسیدلی دی می بیا دې مختار کړای زلالت په هدایت باندې په دې تور چې بیا مرتد شوی دا طریقه دی استدلال فقط دا ده اما سمود فادینا هلکه تاسو وایي هدایت باندې درته موصله ده بیا خو دې نه هم سره معنا درته موصله بیا خو دا معنی چې ما سمود فوصلنا من الحق موږ حق ته ورسول حالانکه سمودیانو ایمان نه ثابت څنګه حق ته رسیدلی یا دلته هدایت معنا ایصال نه ټکیږي دا په معتزله او اعتراض والاول منقوذ بقول تعالی انك لا تهدي من احببت نبذره فورث